بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مسلمانانو روم اوریدونکو کتونکو په ننني پروګرام کې ما نن د هغه مسلمانانو لپاره یو بهترینه یو ښکلې وظیفه راوړې ده. دا وظیفه د کوم مسلمانانو لپاره ده؟ د هغه مسلمانانو لپاره ده چې کوم مسلمانان سره د اسلام سره د ایمان یو غلط عمل کې د شراب اسکلو په عمل کې مبتلا دي، شراب خور وي یا زناکاره عمل کې مبتلا وي. الله دې زموږ ستاسو د دې دواړو عملونو نه حفاظت نصیب کړي، ځکه دا دواړه عملونه چې کوم دی ډېر خطرناک دي او عظیمه ګناه ده. هم شراب څکل او هم زناکاري کول دواړه بدترین عملونه دي. نو د دې عملونو نه د حفاظت دپاره، د خلاصي دپاره، د بچ کېدو دپاره زه تاسو ته نن یو مختصر غونته وظیفه پیش کوم، یو مختصر غونته وظیفه درته ښیم. انشاءالله چې څوک دا وظیفه پابندۍ سره کوي، الله تعالی به شرابي د شرابو نه خلاصوي، منې کوي به دغه عادت نه به الله پاک اړوي. او زناکار چې کوم دی، زناکار به الله تعالی د زناکارۍ نه د دغه عادت نه الله څه کوي، منې کوي به. عمل مختصر عمل دی، دومره زیات لوی عمل هم نه دی. عمل څه شی دی؟ عمل دا دی چې روزانه 11 درود شریف، بیا د الله یو نوم دی یا برو، دا کم از کم 1500 ځل روزانه دا ویلی کېږي، او بیا ورپسې 11 درود شریف دی. دا عمل دوباره وورئ، 11 درود شریف ویل او 1500 ځل روزانه یا برو او بیا ورپسې 11 درود شریف ویل. څوک چې په دې عمل باندې پابندي کوي، که شرابي دی الله به د شرابو د عادت نه اړوي، الله به د شرابو د عادت نه خلاصوي. او که زناکار دی الله پاک به د زناکارۍ د عادت نه خلاصوي. او انشاءالله د دې وظیفې برکت سره به الله پاک دیندارۍ طرف ته متوجه کوي او دینداره کېږي به انشاءالله. دا وظیفه او دا ویډیو چې کوم دی نورو مسلمانانو ته هم ورسوي، دا شیر کوي چې ټول مسلمانانو ته د دې نه فایده ورسي، ټولو ته خیر ورسي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.